یا داسې سټرکچر چې هغه آلموست په ټول بیکټیریا کې یا ون اف د بیکټیریاز کې د هغې په لحاظ سره د بیکټیریا دا یو څو امپورټنټ کمپوننټس دي. نمبر فرست کیپسول، نمبر سیکنڈ سیل وال، نمبر تھرڈ سیل ممبرین، نمبر فورتھ جینوم، نمبر ففتھ رائبوسومس، نمبر 6 flagella, number 7 pili, capsule, cell wall, cell membrane, genome, ribosomes, flagella and pili. د دې نه علاوه plasmid، د دې نه علاوه extra chromosomal DNA، extra chromosomal DNA چې هغې ته موږ شی ویو پلازمیډ، چې هغې ته موږ شی ویو پلازمیډ، یا which can be used as a vector in genetic engineering. Let's suppose دا ما سره یو بیکټیریا ده، نو یو عامه بیکټیریا چې په هغې کې کیپسول یي، نو کیپسول د هغې د ټولو نه اوټر موسټ کورینګ دی، کیپسول د هغې د ټولو نه اوټر موسټ covering دی which is mainly formed of a polysaccharide چې هغه موږ سره د څه نه جوړي د polysaccharide نه. And this capsule actually provides resistance for the bacteria against antibiotics and protects it. د دې کار څه دی؟ protection دی، حفاظت کوي دا د ډرګز نه، د کیمیکلز وغیره نه. او بعضی بیکټیریا چې زمونږ په باډي کې ریزسټنټ شي، نو د ریزسټنټ کېدو ډېرې طریقې دي. ښه، د ریزسټنټ نه مطلب دا دی چې یو سپیسیفیک بیکټیریا به د یو سپیسیفیک انټي بایوټیک په مدد سره مړه کېدی وسو نشي، دغې ته موږ یو ریزسټنټ بیکټیریا. ټیک شوه؟ نو د هغې مختلف میکانیزمز دي، خو موسټلی بیکټیریا چې ده هغه د ځان نه ګیر چاپېره دا کیپسول جوړ کړي. ټیک شوه؟ دا کیپسول دا د سیلوال نه بهر او هغه بیکټیریا جوړي چې د هغې افیکټ په د ډرګ افیکټ په سیلوال مني، نو دا بیکټیریا پوه شي چې ښه دا ډرګ راځي دا به زما سیلوال خرابوي، نو دا ورته د سیلوال نه بار ورته یو بله بونډري ورکړي. پوهېږئ پې که نه چې هغې ته موږ کیپسول ویو، د هغې د وجې نه بیا هغه بیکټیریا چې د هغه نه مړه کېږي. ټیک شو؟ په کیپسول پسې دنده د بیکټیریا موږ سره سیلوال واقع، او دا سیلوال تاسو ته پته ده چې دې ته موږ څه شی ویو؟ میورین. دا د چا نه جوړي؟ د پالیسیکرایډ پلس امینو ایسیډز. په دې کې امینو ایسیډز او پالیسیکرایډز چې دا دواړه یې، ښه، امینو ایسیډ اینډ پالیسیکرایډز پکې دواړه یې. ټیک شو؟ د دې کمپوزیشن چې دی اټ از ډفرنٹ فرام دیٹ آف د سیل وال پریزنٹ ان پلانټس ایز ویل ایز د سیل وال پریزنٹ ان فنجای. پوهېږئ که نه؟ ښه، د سیل وال نه دنده تا سره پلازما ممبرین موندې کېږي چې د هغې د ایکسپلینیشن ته هم ضرورت نشته. It is the membrane lying inside to the cell wall, and by composition it is made up of proteins, lipids and carbohydrates, the fluid mosaic model. پوه شوې پې؟ د دې نه علاوه په دې بیکټیریل سیل کې دنده سمار سرکولر ډي ان اے چې هغې ته موږ د دې جینوم ویو. د دې چې کوم جینیټک میټیریل دی هغه په کوم فارم کې؟ سمال سرکولر ډي ان اے. ډي ان اے لږ ډېر پروټینز ورسره ومي، نه سوري پروټینز پکې د سره نه وي، پروټینز پکې د سره نه وي، سمال سرکولر ډي ان اے فارم کې. او دقې ته موږ د دې څه شی ویو؟ جینوم. مطلب د جینیټک میټیریل چې کوم دی، د ایکچوال نیوکلیس چې کوم دی د بیکټیریا هغه څه دی؟ هغه دقه دی. پوه شوې پې؟ د ایکچوال نیوکلیس چې دی هغه ان د فارم اف سمال سرکولر ډي ان اے دی. د دې نه علاوه په دې بیکټیریا کې ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے، او یاد ساتئ کروموسوم موږ عام څه ویو چې دا په ډي ان اے په پروټینز باندې مشتمل که نه، دلته ورسره پروټینز نشته ښه، خو بیا ورته هم ته کروموسومز اف د بیکټیریل سیل ویلی شي. ښه، یو کین کال اټ ایز د کروموسوم اف د بیکټیریل سیل، اگر چې تا سره پروټینز دلته کې نشته، خو دا خو یو ډېر ریئر کیس دی، مطلب لکه ډېر ارګینزم خو دې بل شین دي، نو یو کین یوز اټ ایز ویل. دا ایکسټرا کروموسومل ډي ان ایز چې دي لکه مین جینوم دا دی، خو دا ایکسټرا دي، دې ته موږ پلازمیډ ویو، دې ته موږ شی ویو plasmid. And this plasmid is used as a vector in genetic engineering. او vector دې ته وایي چې هغه تا سره د بهر نه یو جین وړي یو بل ارګینزم ته دنده. جینیټک انجینیرینګ تاسو به تفصیل سره ووایي، نو په هغې کې جین اف انټرسټ چې کوم دی هغه چې ته ارګینزم ته ننباسي، نو هغې دپاره به ته یو بل
کروموسومز ان د فارم اف فیکټر هغه به ورته ګوري نو هغه جین دغه ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے ته اټیچ کی دا دنده سیل ته نه باسي دی چې ریپلیکیټ کیږي ځان سره هغه جین هم ریپلیکیټ کوي نو دا هغه تعداد چې دی هغه هم ډے بای ډے څه کیږي سیوا کیږي ټیک شو د دې نه علاوه ممبرین باونډډ ارګانیلز چې دي کلوروپلاست مایټوکانډریا انډوپلازمیک ریټیکولم ای ټی سی دا خو په بیکټیریا کې نه خو رایبوسومز چې دي هغه به پکې وي او سمال سایزډ 70S رایبوسومز پکې پراته وي 70S ټیک شو جی دا یو پلازمید ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے دا یو شی دی ایکسټرا کروموسومل ډي ان اے او پلازمید یو شی دی ټیک شو ها د دې نه علاوه د بیکټیریا نه تاسو سره فلیجیلا راوځي which we have studied in detail that they are actually made up from the tubulin protein. They are whip-like structure and they can move the whole cell whenever it moves. او دا د بیکټیریا په موبیلیټي کې هیلپ کوي او بیکټیریا چې دی په بازي کې یو بیکټیریا په بازي کې یو فلیجلا په بازي کې دوا په بازي کې درې په بازي کې صرف یو سایډ ته په بازي کې دواړه سایډ ته په بازي کې د بیکټیریا ټول طرفونه چې دی هغه کور which will be study in the chapter of bacteria. پوه شئ پی د دې نه علاوه د بازي بیکټیریا نه دلته واړه هیر لایک سټرکچرز راوځي هغه ته مونږ ویو پیلی څه شي پیلی او پاغه کې یو پروتینی پیلن پروتین نه جوړي او هغه تاسو را پڅ شي کې هیلپ کوي په کنجوګیشن کې پڅ شي کې کنجوګیشن کې او کنجوګیشن څه شی دی دا په بیکټیریا کې د سیکچوال ریپروډکشن یو قسم دی د سیکچوال ریپروډکشن یو قسم دی بیکټیریا موستلی د باینری فیشن په مدد سره تقسیمیږي which is the type of asexual reproduction خو بیکټیریا کې سیکچوال ریپروډکشن هم کیږي هغه وځي ان شاء الله تاسو په ډیټیل وایم چې دا داسې سیکچوال ریپروډکشن نه دی کوم چې په نور انیملز کې کیږي ښه گیمیټس میمیټس پکې نه راوځي کیږي هغه ایکچولی د جینیټک میټیریل چې دا بل ټایپ ته چینج کیږي forget about that will be discussed later صحیح شو خو پاره کې یو قسم دی کنجوګیشن په کنجوګیشن کې دوه بیکټیریا یو بل ته انخلي نو دغه انخاتو هغه کردار چې هغه څوک ادا کوي هغه دلته دا پیلی سیلیا نه دا جدا چیز دی سیلیا خو د ټیوبولین پروتین نه جوړی کنه یی دا غي پشنده کې خو بای کمپوزیشن اٹ از ډیفرنٹ فرام د سیلیا دے آر کالډ از د پیلی نو سیکچوال ریپروډکشن چې بیکټیریا کوي هغه د څه په مدد سره کوي په درې قسمه په مدد یو ته ټرانسډکشن وي یو ته کنجوګیشن وي یو ته ټرانسفارمیشن وي